अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यहज़ुरुल मुसल्ला मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान अहले इस्लाम, तासु मक्की में सहिसद कुरान अज़ीम यो अहदीस जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बयान करो। अल्लाह दे बिमंगा तासु अमल को तौफीक राखी। दामिया शुरू दी ज़ुल्हिज्जा में शुएले की दी की अज़ीम अमल रा रवान दे जिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनत और तरीक़ा दा चागे दा कुर्बानी वेले कीगी। दा कुर्बानी बचा बांधे वाजिब दा और बसुमर माल बांधे वाजिबीगी चे इंसान दो सुमर माल मालिक की नु बद बांधे कुर्बानी वाजिबीगी। तो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर ज़माना की दद्वनिमु पंजूस तो स्पिनो ज़रू तोलू और दोनिमु तोलू सरू ज़रू क़यामत यौ शान बराबर हो दा यौ निसाबु और उस दागे नबिया दसरो ज़रो क़यामत मखलाल उचत शू नु तमाम फ़ुक़हाओ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन दा फ़ित्वा चौस दद्वनिमु पंजूस तोलू स्पिनु ज़रो क़यामत च द चासर मौजूद हुई पदे सड़ी बांधे कुर्बानी वाजिब दा कागज ना नवी और किनारे नवी
د یو سړي کور دی د اوسېدو دا پکې اوسېږي ډېر قیمتي کور دی اگر که د 1 کروڑي خو په دې باندې قرباني نصاب ته به دا نه وبسي یا د ده دپاره سورلی وي موټر وي قیمتي ګاډی وي دا به نه حسابېږي د دې نه ما سوا که د یو سړي د کاروبار دپاره ګاډی وي مزدورۍ دپاره ګاډی وي ځمکه وي پلاټ وي کور وي د ده د اوسېدو نه اضافه کور وي یا اوس عام طور دپاره د خلکو جامې ډېرې زیاتې وي د ضرورت نه اضافه وي خاص کر په دې ودونو کې دا خلک چې زنانه ولکوي د 3 جوړو نه چې اضافه کمې وي دا به قیمت کېږي او دا پیسې به چې د ده سره نوره کومه سرمایه وي اگر که 100 روپۍ وي هغه 100 روپۍ به د دې سره جمع کړي چې دا نصاب ته رسېږي اوس نن سبا سپین زر په 11,500 روپۍ کې توله ده نو د دې ټوله جمع تقریبا 15,000 او 315 روپۍ جوړیږي دا د قربانۍ نصاب دی دا که د یو سړي سره برابریږي په کور کې ټي وي ده VCR دی لوښي دي خو د استعمال لوښي نه دي ساتلی دي چېرته په کال کې یو ځل نمبر نه راځي دغه لوښي به قیمت کولی شي دغه کپړې به قیمت کولی شي او د مزدورۍ دپاره د کاروبار دپاره سامان دی ګاډی دی پلاټونه دي د ده د اوسېدو نه بغیر کور دی دا ټول څیزونه به قیمت ته اچولی شي سره دي په کور کې سره به قیمت کې چې د ده سره په جب کې نور څه پیسې وي اگر که 100 روپۍ وي 50 روپۍ وي دا به د هغې سره جمع کړي چې نصاب جوړ شي دې سړي باندې قرباني واجب ده په دې زنانه باندې قرباني واجب ده که دغه نصاب په کور کې د 1 کس سره برابر وي که د 2 سره وي که د 3 سره وي که د 4 سره په ټولو قرباني واجب ده د سړي سره پیسې دي یا اوسره د ده د سورلۍ نه بغیر د کور د خدمت د سورلۍ نه بغیر د مزدورۍ ګاډی دی هغه د ده د جب پیسې به د هغې د قیمت سره یو ځای شي به د باندې قرباني واجب شوه زنانه د سره وسره دي اب قیمت شي د هغې پیسې چې د دې سره په جب کې 100 روپۍ وي یا 50 دا به د هغې سره جمع شي د هغې نه به د قربانۍ نصاب جوړ شي نن سبا په دې نصاب باندې به ډېر کم خلک پاتې کېږي لیکن په نورو خلکو باندې قرباني واجب ده واجب چې کوم دي وروڼو دا په ډېره لویه مرتبه باندې دي په غټه مرتبه باندې دي مونځ کې چې زمونږ استاد سره واجب پاتې شي نوم پاکې باندې سجده سهو کوو که د یو سړي نه پکې سنت پاتې شي یا مستحب پاتې شي نو په هغې سجده سهو نه راځي اگر چې زمونږ استاسو دا دین چې جوړ شوی دی د 4 خبرو نه جوړ شوی دی فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی چې د دې ټولو رعایت ساتي او خیال ساتي ستا دین به کامل وي او که مستحب ته سپک ګوري یا سنت ته سپک ګوري یا واجب ته سپک ګوري ستا دین کامل نه دی ستا دین بیا ناقص دی او جناب رسول الله علیه السلام فرمایي
من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يسر المصلى یو سړی سره دومره ټیم پیدا شو چې دا په دې کې قرباني کولی شي او د قرباني ونه کړه دا د زمونږ عیدګاه ته نه راځي دا د اختر مانځه ته نه راوځي دلته اوس امتحان دی عبادت مالی دی اللہ جل شانو د انسان نا نبی علیہ السلام فرمائی چې د اختر په ورځ باندې به انسان یو نیک عمل داسې بل ونه کي بغیر د قربانۍ کولو نه ځکه کله چې د قربانۍ په څاروي باندې چاړه راښکدلی شي نو ځمکې ته لایینه نه یې رسېدلی چې د الله په در کې قبوله شي نو اخلاص پکې ډېر ضروري دی او صحیح نیت پکې ضروری دی چې زه صرف د الله رضا به د دې په بدله کې غواړم زما مقصد د الله رضا کېدل دي او د دې سره سره د عربي په ورځ باندې د سار مانځه نه وروسته تکبیرونه شروع کېږي تر څلورمې ورځې ایام التشریق مازیګر مانځه پورې دا تقریبا 40 منځونه غالبا جوړیږي ابراهیم علیہ السلام چې کله حضرت اسماعیل علیہ السلام په ځمکه باندې واچو الله اکبر یو پیغمبر په ځمکه پروت دی بل پیغمبر په چاړه راکېږي د الله د حکم د قبلولو دپاره ابراہیم علیہ السلام وی اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لاندې نه چغې وی چاړې په مارۍ باندې راښکلې کېږي لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت جبرائیل علیہ السلام وی اللہ اکبر وللہ الحمد اوس د الفاظونو مانځه پسې چې د یو کرتې مو ویل نو د حضرت ابراهیم علیہ السلام ثواب دله په عملنامه کې ولیکي د حضرت اسماعیل علیہ السلام دله ولیکي د حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ثواب دله په عملنامه کې ولیکي او که 2 کرتې وې که 3 کرتې وې نو ثواب د نورم زیاتېږي د الله ذکر دی صحابہ تپوسو کرونو د نبی علیہ السلام نا یا رسول اللہ دا قربانی څه شی دی دا څه دي وی دا د حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانگ استاذ نیکه دی دکه د نبی علیہ السلام نیکه دی نو زمونږ استاد نیکه شو دا ستاسو د نیکه سنت او طریقه ده و یا رسول الله چې دا موږ وکړو نو زمونږ دپاره په دې کې څه دي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې ستاسو دپاره د یو ویښته په سر کې یو نیکي ده څاروي باندې 1 لاک ویښته ولاړ دي 2 کسان به شریکان شولو د دې یختون الله ولکه یخته جوړ کی ار یو سړی له د 1 لاک یختو ثواب ورکړي ساروی باندې 2 لاک یخته ولاړ دي الله جل شانه دی وو کسان الله ار یو له د 2 لاک یختو ثواب ورکړي د یو یخته په عوض کې وته الله جل شانه یو نیکی ورکړي نیکی وسو نه یا رسول اللہ نیکی څومره ده نبی علیہ السلام ته فرمایي دی احد غر ته لاس ونیو ځکه چې هلته بل غټ غر شته نه د دې نه وایي دا د احد غر ته وګورئ د دې غر عمره به یوه نیکي الله جل شانو انسان ته ورکوي
ورونو کم شی چې چا په سترګو لیدلی نه نو هغه ډېر د کمو خلکو زړه ته کوزېږي. الله جل شانو انسان ته په دې باندې چې زر نیکي ورکوي نو زر ورته ګناهونه معاف کوي، چې زر ورته ګناهونه معاف کوي نو زر ورله درجې په جنت کې اوچتوي. دې ته عبادت مالی ویلی کېږي. بیا ورونو کله چې قرباني وکړي څاروی حلال کوي. د څاروي د حلالېدلو نه مخکې ملګري دي یو کس وکیل کې زموږ تا ته اجازت دی. و کسان دي که دې کې دا 2000 نه وي نو خیر دی، 1000 نه 3000 نه یو دی پکې وکیل کې چې ته زموږ وکیل یې بس حلالوه. ولاړ خلق دي د ذبح په وخت کې ټول الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټول دي دا وایي، الله په خوشحالېږي. کله چې قرباني وشي دا یو مستحب عمل دی چې د قربانۍ دا غوښه 3 تسخیمه شي. یو تسخیم په خپلو بچو باندې وخوري، یو تسخیم د خدای په رضا ورکړي، او یو تسخیم خپلو خپلوانو باندې یا وخوري یا یې وله یوسي. اوس که یو سړی داسې ونه کړي نو قربانۍ کې خو نقصان نه راځي، خو د هغه صدقې ثواب یې پوره ونه شي که نه. ستا په کلي کې به کونډې وي، یتیمانان به وي، غریبانان به وي، فقرا به وي، د هغې به په قربانۍ باندې وس نه کېږي. ته به یې په برج کې کښېنې د 6 میاشتو پورې به یې خورې او د هغې به د اختر په ورځ باندې د غوښې وس نه وي چې د اختر په ورځ به هم د غوښې وس نه وي چې ویې خوري. نو کوشش کوئ غریبانانو ته فقراو ته په دې کې حصه ورکوئ، دوستانو ته رشتہ دارانو ته په دې کې حصه ورکوئ. ورونو د نصاب خو به ته اندازه وښودله چې د یو سړي سره 80,000 او 315 روپۍ په کور کې برابرېږي. اگه د کور د ضرورت د سامان نه اضافه سامان وي، د ضرورت د بسترې نه اضافه بستره وي، د ضرورت د جامو نه بغیر د جمعوارۍ جامې وي که نغدې وي، دا ټول څیزونه به قیامت چې که سره وي سپین وي د ده سره چې کومې نغدې پیسې دي دا به د هغې سره جمع کړي. اگر که هغه نغدې پیسې 100 روپۍ وي 50 روپۍ وي دا به د هغې سره جمع کړي. د هغې نه به یو نصاب جوړېږي. که په 2 کسانو باندې نصاب جوړېدو که په 4 جوړېدو دا 4 واړه به قرباني کوي. څوک چې د دونه پیسو مالک جوړېده که نارینه او که زنانه دا به قرباني کوي. بیا که په یو کور کې ټول په شریکه باندې دا نصاب جوړېږي نو زنانه به د خپل مال چې کوم دی دا به د خاوند ته بخشش کړي، هیبه به یې کړي ورته، او قرباني به سړی کوي، د کور مشر سړی جوړېږي. چا باندې قرباني واجب هم نه ده او قرباني کوي نو خدای خو له اجر ورکوي، خو قرباني به سړی کوي. اوس که ښځه باندې خپل نصاب شته، سره وسره دي 100-200 روپیو سره نغد هم شته دی او په دې باندې نصاب جوړېږي نو ښځه به قرباني کوي او سړي سره پیسې نشته، سړی دې نشي کوي نه به کوي، په هغې باندې واجب نه ده، ښځه به قرباني کوي. بیا ورونو کوشش دا وکړئ
نن سبا په دې سارو کې دا پارامي ساروي راغلي دي د باډۍ نه غټ وي غاښونه یې نه یې کړي چې دا غاښ د علماو فقهاو شرط کړی دی نو دی په دې وجه شرط کړی دی چې په دویم کال باندې څاروی غاښونه غورځوي یا یې کلاو کي یا یې وغورځوي یا یې نور کړي وي 2 کاله پوره شو په دریم کې روان وي او چیلې به پوره د 1 کال وي چې کال کې یو ورځ هم کمه نو قرباني پې نه کېږي چې پوره کال یې برابر شي نو چیلې غاښونه غورځوي پروس کال نه بل کال دې سړک باندې ولاړم زمونږ د دې ښکته کندونه یو 2 کسانو یو سره سخوندر راوسته سخی وه ګاډي والا راغله پېښور طرف نه ورته ودرېده خبرې اترې ورسره وکړې قیمت یې ورسره جوړ کړو ورته وویل چې هلکه غاښونه یې نه دي کړي 3 قسمونه دې کسانو وکړو ښایسته ښکلې ښکلې ګیرې پرېښي په سنت طریقه برابر وو وایي دا زموږ خپله سخی ده او څه کم 3 کاله برابرېدو والا دي او قرباني پې کېږي زمونږ د کور سخی ده هغې په قسم باندې وله باور وکړو سخی یې دې واغسته چې هغه رسخت شو دوی په خپلو منځو کې ویل وی 3 شپې هم ساتلې وه او 3,000 روپۍ هم پکې وګټلې د کالا میلې نه هم راوستې وه او مسلمانه کم طرف ته لاړې رسول الله فرمایي ومن غش فلیس مني څوک چې دوکه کوي دا سړی زمونږ د ډلې نه دی دا خو دا 3,000 روپۍ په دې 3 قسمونو باندې وګټلې خو حرام یې دي وګټلې نورو چې د څاروي غاښونه نه وي غاښونه یې نه وي شوي نو په دې څاروي قرباني نه کېږي او یو څاروي یو غاښ غورځولی دی یا 2 غاښونه غورځولي دي یا 3 غاښونه یې غورځولي دي څاروی سورب دی مضبوط دی پهلوان دی خو 4-5 غاښونه یې غورځېدلي دي به دې قرباني کېږي یا یې غاښونه دومره واړه شوي دي چې د غوښې سره وار شوي دي خو دا سورب دی مانده نه دی په دې باندې قرباني کېږي میږه ده غوا ده د هغې یو تی وچ دی عیب پکې ده یو تی وچ دی هغې نه پوی نه راوځي او 3 تینونه یې پوی راوځي په دې قرباني کېږي که د چیلۍ یو تی وچ وي یو یې صحیح په دې باندې قرباني نه کېږي د ګډې یو تی وچ دی یو یې صحیح دی په دې قرباني نه کېږي سترګې وګوره که د یوې سترګې نظر یې تلی نو قرباني پې نه کېږي د یوې سترګې نظر یې شته د یوې سترګې نظر یې وتښتېدلی دی نو په دې باندې قرباني نه کېږي ښکر یې مات دی دا بره دا چې کومه قوله پیښې ده دا تې مات چې لاندې ښکر یې شته قرباني پې کېږي که دا لاندې ښکر په دې مینځ باندې مات شو نو بیا هم پې قرباني کېږي که 2 حصې مات شو 1 حصه پاتې وه بیا هم پې قرباني کېږي څوک پوه چې د سر دا ډوکې سره اوار شوی نه وي قرباني په دې نه خرابېږي د راغورځولو په وخت کې څاروي خپه ماته شوه سټې مات شو دا عیب نه دی دې باندې قرباني کېږي مخکې نه بې خیال کوئ عیبجن څاروی مه اخلئ پم پې لګېدلی دی څاروي کې پم دی څرمن یې پمه نه ده خو په غوښه باندې آباد دی ښه سورب دی قرباني پې کېږي که د پمن کېدو د وجې نه خوار شوی بیا پې قرباني نه کېږي که خپه باندې ګوډ وي
او تی د کور نه د لاله کې زیله بوزي دا چې مزل کوي د خپه باندې د اټ ته زور رسیږي بیا به قرباني نه کیږي او که معمولي غوندې داسې ګوډوالی پکې چې ته پې لږ پوهېږي په دې قرباني کیږي څو خبرې ضروري وي دا مې راته وکړې الله دې زمونږ او ستاسو بلکې د ټول امت محمدي صلی الله علیه وسلم نه قرباني قبوله کړي دا یو بهترین او اهم او ضروري کار دی په کال کې یو ځل راځي پکار دا ده چې خلک د خپلې مالدارۍ هغه حصه د خدای په نوم باندې ورکړي او هغه ښکاره شي نبی علیہ السلام په دې باندې خوشحالیږي الله پې خوشحالیږي ایمان دې پې مضبوطیږي نیکۍ نه دې زیاتیږي او کال کې یو ځل راځي نو کول یې ضروري دي که کور کې دوه وکړي که درې وکړي څلور یې وکړي که کور کې یو سړی قرباني کوي یو څاروی حلالوي او د دوی خپل منځ کې کور جدا نه وي خوراک څښاک یې یو ځای وي بیا د دې غوښې بېلېدو ته ضرورت نشته چې ګڼې دا دې وتسخیمه شي بس درې تسخیمه دي کې څه به د خدای په نوم ورکړي او څه دې کور ته یوسي او څه دې دوستانو له ورکړي که چېرته د دوی په خپل منځو کې خوراک جدایي الله جل شانو هغې نه داسې برابروي لکه څنګه چې د چیلي وي څنګه چې د ګډ دي دغسې خدای پاک چې کوم څاروي باندې یخته نه وي لکه میخو باندې اکثر کمي نو دا الله جل شانو برابروي د هغې چې څومره د یختو مناسب دی هغه ورته خدای برابروي که خوراک څښاک د چا بیل نه وي یو وي نو د غوښې تسخیمېدو ته ضرورت نشته او که خوراک څښاک جدای نو بیا به غوښه مکمله تسخیموي او خپله خپله حصه به هر یو سړی مکمل اخلي یو څو څیزونه په دې څاروي کې حرام دي د دې خوراک جایز نه دی تاسو سره خو اکثر قصاب نه وي قصابي نو بیا هغه ته لرې کوي د رګونو وینه بېدونکې وینه چې د رګ نه بهیږي دا وینه حرامه ده د یهودیانو دا عادت و چې هغوی به یو څه قرباني وکړه یا څه بله بادري بیا وکړه څاروی چې بیا حلال کړه هغوی نه بیا واغېستله او په دروازه باندې بیا واچوله خلکو ته بیا نوم نشان ښوده دا زمونږ په مذهب کې حرامه ده البته که څوک یو سلوخ کې واخلي او د بوټي سټي ته خغه کړي او بوټي له پیدا ورکوي دغه نه بس مکه به پرېږدي کومه وینه چې په غوښه کې که دغه غوښه وینځلی شي او دغه وینه پکې وي دا حرامه نه ده د رګونو بېدونکې نه حرامه ده د غوښې نه حرامه نه ده د خوشیانو ځای دا به مکمل کټ کېږي دا حرام دی د نر څاروي هګۍ که هغه غویا وي که چیلی وي که ګډ وي دا د شهوت د جمع کېدو ځای دی نو دا حرام دی دا به ترې غورځوئ ستغان ورته وایي په دې غوښه کې وي دا به ترې نه لرې کوئ د تشو میتیازو پوکڼۍ تریخې بعض خلک د دې تریخې نه څه دوايانې او دغه جوړې دا حرام دی تریخې به غورځوئ او د ملا په دې تیر کې چې دا کم مغز دی دا کم رګ دی دا
دا رګ به مکمل د سټ نه تر د لکۍ پورې دا به ترې غورځوئ، دا حرام دی. کوشش کوئ چې دا غوښه کې رانه شي. دا اوس څیزونه دي دا په څاروي کې حرام دی. تاسو خبرې هم درته وکړې. الله دې په موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.